بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. احد واقع روانه وا کله چې د دې سره داسې حال وشو شا طرف نه په هم کافر راغله مخې طرف نه هم راغله دی راګیر کړی شو هغې نه وروستو کله چې کافر بیا په دې راجمع شو او کافر وتښتېده الله رب العزت په دې باندې سکینه نازله کړه اطمینان او سکون د دې په زړونو کې راغی بعضې خلک پکې داسې وو چې هغې زړونو کې خفګانو او زړونو کې د هغې تلوسې وې ناشنا ګمانونه کول بعضې خلکو پکې دا وې که چېرته منګه صحیح اختیار یو لاس کې وی نو موږ به دلته کې نه راتلی موږ به دلته کې نه قتل کولی کېدی الله یې ورته ووایه که چېرې تاسو په خپلو کورونو کې وی نو یو خبر دا چې تاسو باندې ولې مرګ به نه راته څه دویمه دا ده چې کم ځای کې ستا مرګ مقرر دی نو هغه ځای ته به ته راتلی خپل ځای د پرېوتو ته به خامخا راتلی دا څه حالات چې ځي راځي دا الله رب العزت دې دپاره کوي چې د مؤمنانو زړه صفا کوي او منافقان الله ښکاره کوي دا خو یو قسم امتحان دی منافق جدا شي او مؤمن جدا شي کم کسان چې هغې په دغه جنگ کې واپس شوي دي یا په دغه ځای کې د حالاتو د وجې نه هغه لکوټې تیښته یې کړله نو دا ولې دا ستاسو د بعضې اعمالو د وجې نه بیا الله رب العزت صحابه کرام دي نو وایي لقد عفا الله عنهم الله ورته معافی کړلی صحابو ته کم چې منافقانو ناخو منافقانو لیکن چې کم صحابو الله هغې ته معافي کړله الله بخون کې دی بردبار دی دارنګه دغه منافقان داغي نور حال ذکر کوي الله وی تاسو دغه منافقانو په شان کېږئ ما په ښکاره باندې ایمان دی په زړه کې کفر دی نو دې د خپل ورونو مبارک وی کله چې هغې سفر کوي ځي غزا له ځي هلته کې هغې ته چې ته مرګ ورسي یا قتل شي
شهیدان شي نو دی وی لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا من وته ویلو مزي زمونږ خبره منلې وې دی نه وتلی زمونږ سره دلته کې به نو د دی به نمړه کېده او نه به قتل کوله کېده الله ویدا خبره دا غمونه دا تلوسه دا ټول الله دې د پاره د دې پزړونو کې دی چې د دې نور افسوس په زیات شي د دې د زړونو د افسوس د پاره الله رب العزت دا خبرې دې ته مخې ته کوي نور جوان او مرګ خدای الله په لاس کې دي دی باندې داسې حالات راغلي او مدینه کې په دې منافقانو باندې چې ډېر کسان ته مړ شو ویزا دا جنگ لته لیوسو دا چته په غشي باندې په نیزه باندې په تور باندې لګي دی لیوسو د چا د پاره چې مرګ مقرر دی په کمزې کې هغه ځای ته به خامخا راځي مونږ خپل بعضې ځایونو کې داسې وایو هلکه د دې پلان کې سړي دغه ځای کې څه کار و خلک کله وایي د چرګانو د مالګو سره څه هلته کې د څه کاته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا د پاره چې الله رب العزت په یو ځای کې مرګ مقرر کی نو جعل له الیه حاجتن داغه هغه طرف ته ضرورت پیښ کی وچ پوچا سره ضرورت پیښ شي د پزړه کې هغه تب ته دی لاړ شي والته کې مړ شي مؤمنان الله بیا تسلی ور کوي ورپسې بیا د امیر د مشر داغه صفات ذکر کوي مشر کې دا صفاتونه پکار دي یو دا چې هغه د نرم خوی نرم زړی دی هغه د سخت زړی نه وي هغه د بد الفاظ استعمالونکې نه وي د خولې په لحاظ سره د هغه برابري جبه دې مټاکه نه وي دارنګه بد الفاظ چې خله خراب وي داسې دی نه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاق او تذکرہ کوي تاکہ الله رب العزت دا صفاتونه خو دي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا کچری تس بد زبان وې غلیظ القلب سخت زړه وې لنفذوا من حولك داخل بستاد اخوانه تلی وې نو صحابه کرام دي داغي بارکه او تبيای فاف عنهم تو ته معافه کوا واستغفر لهم بخنه ولا طلب کوا وشاورهم في الامر مشورې وسره کوا واذا عزمت فتوکل الله ان لا يحب المتوکلین دا الله امداد ته هر وخت کې تاسو به محتاج یې پیغمبر محتاج دی نو تاسو به دا احتیاج لرئ الله نه بغواړئ الله به تاسو امداد کوي که الله تاسو امداد کو نو هیڅ تاسو باندې زورور نشتی اګه الله تاسو امداد پرې خو نو بیا وا څوک دې چې تاسو امداد وکي بیا بل یو خصلتم ذکر کوي دو مقصد پکې دی په دغه آیت کې وما كان لنبي ان يغل پیغمبر لنه دی پکار چې هغه دی خیانت کوي هغه د پاره دا جایز نه دی چې خیانت دی کوي نو پیغمبر چرته خیانت نه کوي دویمه دا ده وما كان للنبي ان يغل د اچا د پاره دا جایز نه دی چې هغه د پیغمبر ته نسبت د خیانت کوي چې پیغمبر خیانت کړل د غلا کړل سشي ته ځان لاغسته د سشي پټ کړل احکام د دین دی هغه نه دی رسولي
هغه پټ کړلی هغه نه دی بیان کړي دا چا پار نه دی جایز پیغمبر په باره کې دې خبرې کوي بیا ورپسې یوم یغلو الیات بما غل یوم القیامه چا چې دنیا کې اغلا کړل خیانت یې کړل قیامت پر ورځ باندې دغه خیانت بده راوړي دغه غلا یې کړل سه پټ کړلی دا براوړي حدیث کې مراتلو یو سړی اوخ پټ کړل نه اوخ به د پوګه باندې هغه خپل بړلارې بکې را روان وي دی میدان حشر کې چا غوای پټ کړل هغه خپل आवाज کوي چا ګړو بيزه پټ کړل هغه خپل आवाज کوي او د پوګه باندې وي خلک به ټول ګوري دا غلوخه وخی پټ کړو دا غلو چې غوای پټ کړو دغه غلو چې زمکه پټ کړلا و مزمګه به تم پغاړه کول کی چا زمګه قبضه کړلا پټ کړی دا او چا بل څه شی پټ کړل هغه به په وګ باندې را روان وي دانه جال دګه د وری کې قبول بشي قبلي نه خدا دې خلق ته خي چې دا دنیا کې غلو دنیا کې د بدا کسب کا خیانت به کا غلا به کولا یا رستو بل احسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې ذکر کوي چې د دې د جنس نه را لګل آیت تذکرہ وکي یا ایها الذی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ النعاس یغشى طائفة منکم بیا الله نازل کا پتا سبانه رست د غمنا امنتن امن نعاسن دادا پرکاله په شکلو یغشى طائفة منکم چیر اغوړی دا پرکالی دا امن په یو ډله باندې استاسو نو طائفه نو بل ډله وقد همتهم انفسهم چې غم کیا چولی و دی لرا نفسونو د دی یظنون بالله ګمانون کوي دی په الله باندې غیر الحق نه حق ګمانونه یقولون دی وی هل لنا من الامر من شيء اشته زمو د پاره د اختیار نسو قل ان الامر كله لله وتوا یقینا اختیارات ټول د الله په لاس کې دي یخفون فی انفسهم داخل پټه هغه څه چې د دې په نفسونو کې دي مالا یبدون لك چې نه ښکارا کوي تا دا یقولون دی وی لو کان لنا من الامر شيء کچری وې زموږ د پاره د اختیاراتو نسو ما قتلنا ها هنا من بدلت نه قتل کول کېده قل لو كنتم في بيوتكم وتوا کچری وې تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم نو خامخه راوتلی وو ښکارشي وو کسان چې کچری تاسو په خپل کورونو کې وینو خامخه راخکارشي وو کسان چې لازم کړی شه د پاغي باندې قتل لیکل شه د پاغه باندې قتل اله مزاجهم خپل زیاده پریوت ہوتا وليبتلي الله ما في صدوركم دې پاره چې الله وازمي یا چې تاسو پسینو کې دی ولې ما هي سما في قلوبكم او دې لپاره چې خالص کې الله هغه چې تاسو پزړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله دې په د سینو پر ازونو باندې ثم انزل علیکم من بعد الغم اب خلق مخ کې یادولهم ثم انزل به وته دا عجیب آیات ته د اول الف نه واخله یا پورې ټول حرفونه په دې یو آیت کې شتي په دې کې د امن تذکرہ ده کم چې مؤمن دی نو داغه د پاره امن دی کم چې منافق دی نو داغه د پاره امن نشتی بعضی صحابه کرام داسیو پر کالی پیدا سراله خوب په الله راوس نو خوب چې راضی خو امن باندې راضی کنه چې ګل غمی سړی باندې غم نو بیا سړی خوب نور زی نو پر کالی پیراغلا نه بعضی کسان به سره پر کالی د وجنا سترګې پټې شوې لاس کې تور و لاس نوې تور ارتا وشوا سو زو پیره داسې بعضی کسان سره وشوا نو کم چې منافقانو ناغي خو پزړه کې ایمان نو کنه ناغي باندې امنم نو نو چې امن په نو قد اهمتهم انفسهم غم کې اچ ولې دي له نفسونو ددي او ګمان کوي په الله باندې حق ګمانونه یقولون وای زموږ د پاسه اختیار وینو خبوا کې اختیار وې نو دلته کې موږ نه راتلې او دلته کې موږ نه قتل کولای کېده اختیار نشتی چلو ګور راغلی اوس نو د غزوه احد کې بعضی منافقان
که مخکې تذکره شوې وه 300 کسان خو یو ځای واپس شو او په یو ځای باندې لاړه هلته کې خبره شوې وه بنو حارثه او بنو سلمه دا دوه ډلې وې هغې په زړونو کې هم دا خبر راغل و چې هلکه دا خو دومره لاړه نو تاسو کمزوري شوئ لیکن الله رب العزت د هغې زړه بیا وساته او هغې بیا کلک مضبوط یې کړه جنګ یې وکړه ښه په نره باندې وجنګېدل نو مؤمنان صحابه کرام د هغې سره په دې منځ منځ کې پکې منافقان هم راغلي د هغې 300 نه علاوه نو دا کار خو هغې وران کړلی اصل کې داسې کېږي کله کله خبره خلک وایي خسنې چې نه اسپک مه ګڼه سترګه کې لاړ شي نو بیا سړی ټول بدن بیا آرامه شي دغه یو تن دوه چې راشي دا سړی لپاره پوره نه یو سپږه یو وروږه چې دغه ته بدن ته راشي بس بړستن کې سړی بیا سړی له خوب بیا نه ورځي سړی ټول په لړزان کې یو وروږه چې سړی دننه وځي نو څه کسب کوي خلق سره نو داسې یو دغه منافقان پکې بعضې وو قد اهمتهم انفسهم نو دې دا خبره کوله لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا کچې زمونږ څه اختیار وی نو موږ بدل ته نه قتل کولی کېدی قل لو کنتم فی بیوتکم ورته ووایه که چېرې وی تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم نو خامخا راوتلي به هغه کسان چې لازم شوی دی لیکلی شوی دی په هغې باندې قتل خپلو ځای د پرېوتو ته یو بدر کې بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه مخکې د جنگ نه مخکې صحابه کرامو ته ویلي ښودلي چې په دې پلانکې ځای کې به پلانکې قتلې پروتي او پلانکې ځای کې به پلانکې پروتي دا د مخکې ویلي دا معجزه وه مخکې پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخکې نه ښودی شي نو خپل ځای د پرېوتو ته به خامخا راوځي خبره ما وکړه چې د کم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم ځای د چا مرګ مقرر وي نو هغه ځای ته یې رسئ او په دې باندې یو مشهوره واقعه ده د سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام مجلس کې یو سړی ناست و په دې کې ملک الموت راغی ملک الموت چې وکته ډېر په تعجب باندې وکته سړي ته سړی ته وویرېد هغه سړي سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو وی دا څوک دی وی دا ملک الموت دی روحونه چې اخلي هغه دی او وی ښه وی دغه دنه خو زه وویرېدم ما لرکه دې ځای نه مې لرکه هندوستان ته مې ولېږه هغه هوا ته حکم وکړو هوا په لږ ساعت کې یو هلته ورسوم ملک الموت چې بیا راغی سلیمان علیه السلام ته هغه سړی دې ولې یرولی و وی ما ورته څه وی ما یرولی نه و ما چې وکتل الله راته ویلي و دی پلانکي ټیم باندې هلته کې پلانکي ځای کې به د ده نه ساه اخلی او دی دلته ناست و او دلته کې دا لار دومره و چې دلته کې دی رسېدی نه شو په دې دومره وخت کې او یا ما لېږلی وی تا لېږلی نه ما ته هلته کې سام اخیستی دی ما ته چې الله رب العزت کم وخت ښودلی و په هغه وخت باندې چې زه لاړم دی هلته ولاړو بس سا مې ته واغست خبره خلاص شوه نو دا څنګه چې ملک الموت ته وخت ځای دا ورته خودیشي دی پلانکي ځای ته به ځې او هلته به دې ساه اخلي نو دا سړی هم هغه طرف ته ځان رسوي ښه او نور ډېر واقعات بعضې داسې دي چې هغه زمونږ د خپلو د خلکو لیدلي واقعات دي بعضې په بهر ملکونو کې بعض څه کې بعض څه کې او دلته کې خلک یوه قصه کوي یو سړی د بل سره جنګ و نه هغه
د ګټې تلاس کو نه ګټه کلکه ګټه وه راووته دغې سړي له دقه ځای کې خو هلکه دا دومره کلکه ګټه وه دا څنګه راووته سوچ ولا ورغی یا ګټه بیا واپس کېښوده لږ ساعت چې وشه سړی رپېده غبل راتاو شو مړ شو بې ګزاره هغه ځای کوم ځای چې مقرر و نو که ده لږ تادي کړی وي هغه شی ول لا پرېښودی چې په ده باندې راغوښته ده به گزار پې ونه که په خپله باندې هغه ځای د هغه مرګ مقرر و هغه ځای کې را پرېوت مړ شو ډېر پیرې داسې کېږي او بعضې خلک داسې چې هغه خالص د مرګ د خولې نه هغه بیا راوځي سړی د دې ځای نه سړی څنګه بچ کېدی شي نو چې الله یې بچ کوي نو بچ کېږي که نه وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ دې دپاره چې الله وازمي هغه چې ستاسو په سینو کې دي وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ نو لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ منافقانو ته خطاب دی وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ دا مؤمنانو ته خطاب دی یو دې دپاره چې ستاسو زړونه الله وازمي منافقانو ته وایي مؤمنانو ته یو دې دپاره مې دا کار وکړو چې ستاسو زړونه الله خالص کي هغه نه شک شبهې لرې شي که نه هلته په خپله باندې ښکاره باندې وویني هر څه سړي ته شک شبهې د سړي د زړه لرې شي والله علیم بذات الصدور الله دې پوه د سینو په رازونو باندې یا ایها الذین آمنوا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان یقینا کسان تولوا منکم چې اغوښتي دي ستاسو نه یوم التقى الجمعان په ورځ چې مخامخ شوي دوه ډلې انما استزلهم الشیطان یقینا خویولی دی لره شیطان به بعضې ما کسبو به بعضې هغه څه باندې چې دی کم کسب کړلی کم کسب یې چې کړی د هغې کسب د وجې نه شیطان دی وخویول ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معافی کړی دی صحابه کرامو ته ان الله غفور حلیم یقینا الله دی بخون کې بردبار انما استزلهم الشیطان بما ما کسبو یو زموږ د پښتو متل دی او وایي په ماته پسې کرکنډ رغړي که نه یو ګناه چې دی وکړو نو په هغې پسې شیطان په ده باندې ډاډه شي ښه شیطان پسې راځي بس شیطان یې بیا ګمراه کوي شیطان له موقع مه ورکوه په لاس کې شیطان له چې موقع ورکړه چې بس خرابوي دی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا یو ګناه چې وکړو خبره خلاص شو خلک خبره کوي وی یو تنو ویلی دو چې په یو ځای کې ونه ده او د هغې خلک بندګي کوي عبادت یې کوي راځي سجدې ورته کوي څوک دې چاپې رچولي هغه تبر راواغس دې سړي او روان شو څه کوي دا خلک په شرک کې اخته دی چې دا لرې کم دا کټ کم شیطان ولا مخې ته ورغی چې دا څه کوي بیا هغه ونه کټ کوم خلاره کې نه وړه ستا څه کار دی په ونه کې خلک لګیا دي خپل کار وکړي نه دا شرک کوي دا ښه نه ده دا ګناه دی کټ کوم یې هغه وی ته نشي کټ کولی وي ته څوک یې چې ما منع کړي دواړه چې ورغله شیطان یې راوپرځاو هغه پاسې روان شو هغه ته ویل چلو کا دغه مکټ کوه تعالی به زه پیسې درکم پیسو باندې وسې پرېږده بیا دا خلک به هم قلار شي او دا به وشي خبرې باندې معنی یو څه بل څه ورته وکړي د پیسو لالچ یې وله ورکړه واپس شو کار یې پرېښو ورته وی روزانه چې ته راپاسې ستا د بالغ د لاندې به دومره پیسې پرتي صحیح ده نو هغه چې کله چې هغه څو ورځې تېرې شوې روپۍ میلاوېدې روپۍ بندې شوې
بندې شوې د بل ما سره دوکه وکړه زما وسې خو نه پرېږدم اوس ما پرې کوم وي روان شو شیطان ولا بیا مخ څه کې وې زما هغه ونه پرې کومه شرک خلق کوي او دا کوي هغه کوي هغه وې ته نشي ګډ کولی وې ته څوک یې هغې زه هر څوک چې مو ته نشي ګډ کولی دواړه چې ورغله هغه چې راخلاص کړه سړی راخلاص کړه له پاسه په کېناست وې چل کې اوس وله ځان یې ورته وښو زه خو هغه یم که نه وې ما سره یې دوکه وړه پیسې نه راکړو بیا یې ورته وې دا راته ووایه چې اوله ورځ باندې ما زما او ستا پرځول چې شي نو ما ته را پرځولی وې او نن تاسو را پرځول دا ولې هغه یې مخکې ته د الله لپاره روان وي ستا په زړه کې اخلاص و زما پکې نه چلېدا او کله چې هلته کې ما پکې ځای وموندو د پیسو لالچ مې درکړه ځای پکې وموندو وستاره چلېږي ما باندې اخلاص ختم شو چې اخلاص ختم شو نو هغه طاقت هم لاړ ختم شو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا یقینا خو یولې دی لره شیطان د دې د بعضې هغه نه چې دوی کوم کسب کړلی ولقد عفا عنهم یقینا الله معافی کړی دی صحابه کرامو ته ان الله غفور حلیم یقینا الله دی بخونکی بردبار ټیم زیات تیر شو زه دې باندې بس کو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم بیا نازل کا الله پتا سبحانه رستو د غم نه امن غم پر راغلو شکست خوړې شو تکلیفونه میلاو شو دین رستو الله وی ما امن راوس نعاس انداز پرکالی په شکلو یغشی طائفة منکم راغوړې دا پرکالی دا امن په وډل تاسو باندې و طائفة نو بلډل و منافقانو قد همتهم انفسهم چې غم کې چې ولې دی لره نفسونو زړونو د دې یظنون بالله ګمان کا په الله باندې نه حق ګمانونه ګمان د جاهلیت یقولون به هل لنا من الامر من شيء آیا شته زموږ د پاره د اختیار نسو قل ان الامر كله لله وتوائد یقینا اختیارات الله پلاس کی یخفون فی انفسهم دی پټي پخپلو نفسونو کې هغه چې نیک کار کوي تاسو ته یقولون دی وی لو کان لنا من الامر شيء کچری وې زمنګ پلاس کې صحیح اختیارات اختیار زمنګ وې ما قتلنا هاونه موږ بنه قتل کوله کې دې ځکه قل لو كنتم في بيوتكم وتوا کچری وې تاسو په خپل کورونو کې لا برز الذين كتب عليهم القتل الى مزاجهم نو خامخا راوتلی بوا کسان چې لازم شه دې پاغي باندې قتل خپل زیاده پر وته تا ولي يبتلي الله ما في صدوركم ا دې لپاره چې الله واس میا چې تاسو پسینو کې دی ولي يمحص ما في قلوبكم او خالص کې هغه چې تاسو پسینو کې دي والله علیم بذات الصدور الله پوهیږي هغه چې د سینو پر رازونو کې دي والله علیم الله پوه دی د سینو پر رازونو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې واوړېدل تاسو نه په ورځ باندې چې مخامخ شوي دوړلې انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولې دی لره شیطان به بعضی ما کسبو په بعضی ځبان چې دي کم کسب کړل ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معافی کړل دي صحابه کرام ته ان الله غفور حلیم یقینا الله دې بخون کې بردبار الله رب العزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي